السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. په تیرو درسو کې موږ د روزې او د تراویح مسایل چې دغه بیان کړل، نن د زکات مسایل شروع کوو. نو د زکات په باره کې اول درس په دې باره کې دی چې زکات په کومو مالو کې لازمیږي. خو دغه تفصیل د ایوانانو او دغه رنګه د فصلو ما سوا چې کوم نور اموال دي د هغو د زکات په بیان کې دی. نو زکات په څلور قسمو مالو کې لازمیږي. اول سره زر یعنی سونا، خواه کاک په هر شکل کې وي، که د سونې زیورات وي، که د سونې لوښ وي، که د سونې پیسې وي. دویم سپین زر، سپین زر هم چې په هر شکل کې وي. دریم پیسې هم چې په هر شکل کې وي، خواه که هغه بیا ملکي پیسې وي که غیر ملکي پیسې وي، که د هغه د امانت د یو چا ته ایښتي وي یا د یو چا ته په قرض ورکړي وي یا دې په بیسي کمیټې کې جمع کړي وي. د هغه رنګه د یو شي د اخیستلو دپاره د پیسې جمع کړي، مثلا کور په اخلي یا حج له رځې یا د یو کوچني واده په کوي دغه پیسې. د هغه رنګه د حج دپاره چې کوم پیسې سړی جمع کړي، هغه د معلم فیس او د کرایه جاتو شان ځینې کارت کې انور پیسې برته درکوي دغه پیسې. د هغه رنګه د بچت سرټیفیکټ یا د پرایز بانډ د اخیستلو کې چې کوم ستا اصل پیسې دي، که څه هم د بچت سرټیفیکټ اخیستل او پرایز بانډ اخیستل او د هغه انعامي رقم اخیستل چې د هغه ناجایزه دي، خو هغه اصل پیسې چې ستا کومې هلته پرتې دي په دا بانډ کې څو پساو دي، دا ټولې چې د هغه د پیسو په حکم کې دي، نو دا د مال تجارت دی، پر دې زکات لازمیږي. څلورم قسم چې دی هغه مال تجارت، یعنی څلور شیان سلو: سونا، سپین زر، پیسې او څلورم مال تجارت. مال تجارت و چیش ته وایي؟ نو مال تجارت و دې ته وایي چې د مال په مال سره د مقابلې کولو په وخت کې ستا د مخته د تجارت نیت وي چې دغه شی به زه مخته پسې خرڅوم، بیا خوایه که دا د خرید و پروت په صورت کې تا ته حاصل سي، یعنی یو شی تا واخیستلی په دا نیت سره چې دا شی به زه مخته خرڅومه، او یا د خرید پروخت په صورت کې نه وي بلکې د مزدوري په صورت کې چاته میلاو سي. مثلا د یو چا پر مزدوري لګیا وي، هغه تا ته یو شی په مزدوري کې درکړي او هغه شی چې ته حاصله په دغه وخت کې تا د دې د مخته د خرڅلاو نیت وي، دا مال تجارت دی. یا د یو چا څخه سړی په قرض باندې یو شی واخلي او مخکې د خرڅولو اراده وي، مثلا غنم یې د یو چا څخه واخیستلو په دې نیت چې زه به دا غنم مخته خرڅومه، نو دا مال تجارت دی. نو دا درې سره مال تجارت دی. نو مال تجارت و هغه مال ته ویل کیږي چې تجارت په نیت سره سړی واخلي او بیا مخته هم د خرڅولو اراده وي، نو دې ته مال تجارت وایي. د دغه وجې تجارتي چې کم شیرز یا کم حصص دي دا مال تجارت شمال کیږي. دغه تجارت په نیت سره چې کم سامان یا جایداد سړی واخلي یا تجارت په نیت سره سړی پراپرټي واخلي یا دغه رنګه نور اموال د تجارت یا د تجارت لپاره چې کوم خام مال دی یا کوم چې سړی سټاک ایښتی وي دغه مال دی د تجارت لپاره، نو دا ټول مال تجارت شمارل کیږي او په دې کې زکات لازمیږي. خو که چیرې د تجارت تعریف نور باندې ساده کېدی، نو بیا په هغه کې زکات نه لازمیږي. لکه د هغه لاندې یو څو صورتونه موږ ذکر کوو. اول صورت دا دی چې د مبادلې په وخت کې، یعنی چې تا لر دا شی راکلی په دغه وخت کې تا تجارت نیت نه ولو، وروسته دې بیا تجارت نیت وکلی، نو دا مال تجارت نه شمارل کیږي او زکات نور باندې لازمیږي. دویم، د اخیستلو په وخت کې به د حتمي نیت د تجارت وي. که چیرې په دغه وخت کې په نیت کې شک وي چې یو شی ته اخلي او دا د نیت وي که مې چیرې کور پر جوړ کړي، کور مې پر جوړ کړي، که مې کور نه کړي پر جوړ، یو ښه ګراک پیدا سو نو په ښه ګراک باندې بیا خرڅ کړم، نو دا مال تجارت نه شمارل کیږي. او که د اخیستلو په وخت کې د مخته خرڅولو اراده وه خو د ګراک نه پیدا کېدلو په وجه سره ته په خپله دې کې واړوله یا دې یو څوک بل د کرایهدار دې کې واړوئ، خو نیت یې هغه رنګه د تجارت ولو، نو بیا تجارت شمارل کیږي. او که دې نیت د تجارت ختم سلو یا دې په نیت د تجارت کې تردد رالی، نو بیا د تجارت مال نه شمارل کیږي. د هغه رنګه تاله د مبادلې په صورت کې یو شی نسو اصل، بلکې د هبې په صورت کې یا د توپې په صورت کې
یا د میراث په صورت کې یو شی تا ته میلاو سو نو پر دغه شیانو باندې زکات نه لازمیږي، دا مال تجارت نه دی. خو دا خبره د یاد ساتلو وړ ده چې دا کم تفصیل موږ ذکر کړي دا موږ د یو قاعدې کې هم ذکر کوی سو. قاعده دا ده چې د مال د زکات لازمېدلو لپاره فقهای کرامو چې د هغه دا یو شرط لګولی دی چې هغه به مال نامي وي. اوس مال نامي چېرته وایي؟ مال نامي و هغه مال ته ویل کېږي چې هغه مخ ته غټواله کوي. نو درې قسمه مالونه، یو سونه، یو سپین زر، یو پیسې، دا درې چې دا نامي دي. خو که په دې کې صحیح تجارت نیت وکړي که نه کړي، په هر صورت کې چې دا انسان ته میلاو سي، انسان مالک سي، پر انسان بیا زکات لازمیږي. خو که بیا په هبه کې وي، که په میراث کې وي، که په هر صورت کې وي، پر ده باندې د دې زکات لازمیږي چې دی مالک سي د دا پیسو. او څلورم قسم چې بیا دی هغه د عام مالونه دي، لکه کور سولو، ګاډۍ سوله، مځکه سوله، کپړې سولې. په دغه شیانو کې دا که چیرې مال تجارت وو بیا مال نامي دی، که مال تجارت نه وو بیا مال نامي نه دی. اوس مال تجارت بیا چېرته وایي؟ خو دا د مخکې موږ په تفصیل سره ذکر کړل. نو دغه څلور قسمه مالونه سلو چې یو سونه سوه، خو که په هر صورت کې زکات باندې لازمیږي. دویم سپین زر سو چې په هر صورت کې زکات باندې لازمیږي. خو نصاب د دغه دواړو چې دی هغه ضروري دی چې نصاب به څو قدر به وي، نو هغه به موږ په روان درس کې انشاءالله هغه ذکر کوو. د هغه رنګه دریم نغدې پیسې، څلورم مال تجارت. دا څلور قسمه مالونه چې دي په دې کې زکات لازمیږي.